د سافټ سکل سرټیفیکیټ د پاره به اکاونټ څنګه جوړوي؟ حکومت چې د مسافرو د پاره کم قانون جوړ کړی دی چې اوس هغه بهر ملک ته ځي نو هغو به ځان له سافټ سکل سرټیفیکیټ چې دی دا به لازم جوړوي. که دغه سرټیفیکیټ ستاسو سره نه وي نو تاسو بهر ملک ته چې دی دا نشئ تللی. نو د هر یو کس د پاره لازم دي چې هغه ځان له دا سرټیفیکیټ چې دی دا جوړ کړي. دا تاسو که ځان له په یوه ورځ کې دننه جوړوئ او که په هفته کې جوړوئ او که په میاشت کې، نو په خپله ځان له دا سرټیفیکیټ تاسو په کور دننه جوړولی شئ. که دغه شانتې تاسو به بل کس پسې ځئ نو هغه به ستاسو نه 4000 50,000 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه علي او هغه به تاسو ته چې دا سرټیفیکیټ لره جوړوم، نو تاسو ځان له په خپل موبایل باندې چې دی دا هم جوړولی شئ. د دې لپاره یو اپلیکیشن دی چې هغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو د هغې نه وروسته تاسو دا سرټیفیکیټ جوړولی شئ. خو د هغې لپاره اکاونټ جوړېدلی، نو په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم. د اپلیکیشن به تاسو څنګه انسټال کوئ په خپل موبایل کې، لکه خپل موبایل کې به دا څنګه ډاونلوډ کوئ. د هغې لپاره به تاسو د ګوګل په سرچ کې ولیکئ APKXEC، دا چې دی دا به سرچ کوئ. چې څنګه دا سرچ کو نو تاسو ته به لاندې چې دی یو ویب سایټ راشي. اولنی ویب سایټ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه هغه اولنی ویب سایټ تاسو کولاو کړو نو د هغې په سرچ کې به تاسو ولیکئ سافټ سکل. په خوله تاسو مولی شئ د ګوګل کیبورډ چې دی سافټ سکل ورته ووي نو ډایرکټ په دغه راشي. نو په هغې کې به تاسو ته یو ارټیکل راشي، په هغې باندې به تاسو زور وکړئ چې په هغې کې به لیکلی دی هاو ټو کریټ سافټ سکل سرټیفیکیټ. چې په هغې زور وکړو نو په هغې کې به لاندې تاسو ته د ډاونلوډ آپشن چې دی دا به شو کېږي. نو تاسو په هغې ډاونلوډ آپشن چې دی په هغې به زور وکړئ او دغه اپلیکیشن به په خپل موبایل کې انسټال کړئ. اکاونټ یې څنګه جوړېږي د هغې لپاره زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه درته هلته کې ښیم. د اپلیکیشن چې څنګه تاسو کولاو کوئ نو تاسو ته دا مخ کولاو شي. په دې مخ کې تاسو له دوه اپشنونه درکړي، یو د لاګین یو رجسټریشن. د رجسټریشن د درکړی د دې نه تاسو اکاونټ جوړولی شئ او د لاګین نه چې دی تاسو جوړ اکاونټ کولاولی شئ. نو موږ به په رجسټریشن چې دی په دې باندې به زوړ کړو، لکه موږ ځان نه نوی اکاونټ چې دی دا جوړو. نو چې نوی اکاونټ جوړو نو موږ ته دا مخ دا خانې چې دی دا کولاو شي. نو په دې کې د نوم خانې ورکړي دي. نو د نوم دا 3 خانې ورکړي دي. نو په دې کې به تاسو ولیکئ د خپل نوم اولنی حصه به ولیکئ. که ستاسو نوم به 3 حصو کې لکه محمد علي خانی نو لپاسه به محمد ولیکئ، په منځ کې به علي ولیکئ، لاندې چې دی خان به ولیکئ. که په 2 حصو کې نو لپاسه چې دی محمد به ولیکئ او لاندې به خان ولیکئ، نو محمد خان. خو د پاسپورټ کوم نوم چې وي نو هغه نوم چې دی هغه په دغې خانو کې چې دی لپاسه به ولیکئ. نو نوم به په دغه ځای کې ښه صحیح ولیکئ، پاسپورټ ته به وګورئ د هغه نوم به په دغه ځای کې خپل ولیکئ. بیا لاندې چې دی تاریخ پیدایش ډیټ آف برث چې لیکلی دی 1990 پکې لیکلی دی، نو دغه به ووایئ او په دې کې به خپل تاریخ پیدایش هغه ولیکئ چې کوم ستاسو په پاسپورټ او په شناختي کارت کې نو هغه به دې ځای کې چې دی دا به نښه کوئ چې کوم ستاسو تاریخ پیدایشي نو به دې کې نښه کوئ. ورپسې بیا شناختي کارت CNIC چې لیکلی دی نو په دې کې به د خپل شناختي کارت نمبر چې دی دا به ولیکئ. ورپسې کنفرم CNIC لیکلی دی نو په دغه ځای کې به یې کنفرم کوئ. لکه دوباره به خپل CNIC چې دا به تاسو دوباره به دغې خانه کې ولیکئ چې دا صحیح شي. دغه شانتې ورپسې بیا چې دی ایمیل نو خپل ایمیل به ولیکئ. ستاسو سره چې کوم ایمیل نو هغه ایمیل چې دی هغه په دې ځای کې ولیکئ. ایمیل د دې لپاره لازم دی نو خپل ایمیل به هم په دغه ځای کې ایمیل اډرس ولیکئ. لاندې ورپسې چې دی موبایل نمبر ورکړی، لاندې سلیکټ کوډ لیکلی دی. نو موبایل نمبر چې دی دا به هم په دې ځای کې تاسو نښه کوئ. لکه خپل موبایل چې دی چې ستاسو کم کنیکشن نه کنیکشن سلیکټ کوډ ډالئ. مثلا لکه ستاسو نمبر دی کوډونه راشي، ولې زه یې راته وایم چې زه یې راته وښیم چې تاسو ته پته ولګي. دغه شان دا څنګه ووالم دا کوډونه تاسو ته راشي. نو که ستاسو 0345 یا 0346 یا 0301 نو هغه ټول کوډونه چې دی په دې کې ورکړي دي. نو په دې کې به خپل کوډ چې دی هغه به نښه کوئ. څنګه دا کوډونه دي نو په دې کې به خپل کوډ چې دی دا به نښه کوئ. لکه موږ پکې دا 0346 چې دی دا نښه کړو. بیا پسې ورپسې ستاسو کوم نمبر نو هغه به ولیکئ. ټول نمبر باندې لکه 0346 نه خوا خپل نمبر چې دی دا به ولیکئ د دې ځای کې. نو ستاسو نمبر چې دی دغه پوره شي. بیا دلته کې درکړی دی پاسورډ. نو په پاسورډ کې چې دی خاص خیال به ساتئ. پاسورډ چې دی دا به تاسو لیکئ چې په دې کې ستاسو په انګلیش کې پاسورډ یو حروف پکې غټي او باقي وړوکي یا یو وړوکی باقي حروف غټي نه به ولیکئ. او سپیشل ټکي ولیدلي کم چې سټار دی ډایرکټ دی هغه به پکې وکئ او 1 2 3 چې دی دا به پکې ولیکئ. دا د دې لپاره لازم دی چې دغه پکې تاسو کړي. اکثر ځینې کسان وایي زموږ دا پاسورډ نه علي. نو پاسورډ چې دی هغه دغه د وجې نه اخلي. نو دا به پکې تاسو لازم چې دی دغه به کوئ. لکه یو ټکی غټو باقي کو واړه لیکئ هغه به پکې ولیکئ او یو سپیشل ټکی لکه ډایرکټ یا هغه جمع یا منفي دغه شان دی دغه ټکی به پکې وکئ. NC چې دی دا به ولیکئ. نو په دې لپاسه کې به پاسورډ ولیکئ. بیا چې له پاسه څنګه پاسورډ ورکړئ لکه څنګه پاسورډ ستاسو
لپاسي نو دغه شانتي دغه پاسورډ چې دی دا به تاسو لاندې هم ورکوئ لکه لپاس چې څنګه پاسورډ تاسو ورکړئ نو کنفرم پاسورډ بیا لاندې لیکلی دی نو په دې ځای کې به دوباره دغه پاسورډ چې دی دا به تاسو د ځان سره ولیکئ چې څنګه دغه پاسورډ تاسو د ځان سره ولیکئ نو لاندې به بیا تاسو ته د شنه پټه او سپین لیکل به تاسو ته ښکارېږي رجسټر چې لیکلی دی نو دا به تاسو د ځان سره ووایي خو کم نمبر چې تاسو ورکوئ او کم ایمیل چې تاسو ورکړئ نو دا ګوره یو پیره استعمالیږي دوباره به دې اکاونټونه نه جوړیږي نو موږ دغه رجسټر چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووو چې څنګه دا موږ ووو نو موږ دې مخ ته رالو نو موږ چې هلته کې کم نمبر ورکړی دی نو هغې نمبر ته به یو کوډ راشي لکه لپاسې دا کوډ راغی نو دغه شانتې کوډ به راشي هغه 4 انچې کوډ چې دی هغه به تاسو په دې ځای کې ورکوئ تاسو چې کوم کوډ موږ ته لاندې لیکلی شوی هم دی خو موږ لپاسې چې دی دغه کوډ والو چې څنګه یو دغه کوډ والو نو دلته کې ویریفای او ټي پي لیکلی دا به د ځان سره ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي نو ستاسو اکاونټ چې دی دغه ځای کې جوړ شو خو دلته کې به تاسو خپل شناختي کارت نمبر او لاندې چې دی پاسورډ لکه کم شناختي کارت نمبر چې تاسو هلته ورکړی هغه شناختي کارت نمبر او ورپسې به پسې پاسورډ چې دی په دې ځای کې کولی کوي کوم چې موږ هلته کې اوس ورکړو نو هغه په دې ځای کې ورکړئ او لاندې د شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به دوباره ووایي لکه لاګین به یې کوي دلته نو چې څنګه لاګین کوي نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلئ نو په دې مخ کې به ستاسو نوم چې دی هغه به تاسو له درکړی تاسو چې کم نوم هلته کې لیکلی ستاسو چې کم تاریخ پیدایشي هغه تاریخ پیدایش چې دی هغه به دلته کې لیکلی شي ټول هر سره چې دي هغه به دلته کې لیکلی شوي لکه کم چې تاسو هلته ورکړی به لیکلی شي دلته کې به ستاسو نه د پلار نوم غواړئ نو تاسو به خپل پلار نوم چې دی هغه به ځان سره ولیکئ والد کا نام په اردو کې ښه څپه لیکلي فادر نیم او والد نام چې دی دا لیکلی دغه کې نو دلته کې بیا د شناختي کارت نمبر چې دی به ستاسو هم راغلی مذهب چې دی هغه به پکې خپل نښه کوي لکه اسلام زموږ مذهب دی که ستاسو بل مذهب پکې د ځینو کسانو وي هغه پکې خپل مذهب چې دی هغه پکې ولیکي دلته کې چې دی بیا تاسو ته ووایي ته ښځه سړی صحیح نه هغه پکې تاسو د دې ځای نه چې دی هغه پکې نښه کولی شئ هغه پکې نښه کوي او ورپسې چې دی ورپسې د واده حیثیت لیکلی تا واده کړی ته سنګل ته څنګه هغه په کوم کولی شي لکه دغه ځای موږ میل ولیکو لاندې چې دی بیا د واده حیثیت چې دی دا پکې ته هم لیکلی شي نو دا پکې ته ولیکې دلته کې لکه را کم شیزونه چې درکړي نو دا ستا لپاره لازم دي چې دا ته به دې رجسټریشن په دې وخت کې چې دی دا ورکړي لکه دلته کې اوس دا ورکړي دي ته پکې کم نښه کوې نو هغه به د ځان سره نښه کوي نو دلته کې چا واده کړی د واده دې پکې نښه کوي سنګل یا سنګل به پکې نښه کوي چا یو نښه کړو نو ورپسې مخ چې دی دا تاسو ته کولاو شي نو په دې ځای کې ستاسو نه پته غواړي تاسو به خپل معلومات چې دی هغه به ورکوئ لکه ستاسو چې د کومې ضلعې یې کومه صوبه یې ستاسو نو هغه صوبه چې دا هغه هر سره چې دی په دې ځای کې تاسو د ځان سره ولیکئ لکه دلته اوس له پاسه راغلی دي نو دلته کې صوبه ریاست نو دلته موږ خیبر پښتونخوا یو که تاسو په سیند کې پنجاب کې بل ځای کې پاتې کېږئ په شناختي کارت کې یو کومه پته وي نو هغه پته چې دا به تاسو په دې ځای کې ورکوئ ورپسې ضلع ده نو خپله ضلع به نښه کوئ او بیا پسې تحصیل او شهر یې لیکلی دی نو په دغه ځای کې تاسو له درکړي چې کله تاسو دا نښه ووایئ د کراس غونډه کې دا نښه چې ده نو په دې کې تاسو له هغه اپشنونه درکړي چې له پاسه تاسو ورکړي لاندې پسې تاسو ته پته لیکلې ده نو په دې ځای کې به تاسو خپله پته چې دا به ولیکئ چې ستاسو کومه پته وي د علاقه نو هغه په دې ایډرس کې چې دی په دې ځای کې ولیکئ بیا لاندې دا خانه ده لاندې دا خانه ده نو دې خانه کې چې دی نښه به وکړئ که تاسو وایئ د له پاسه پته زموږ لاندې شي لکه ستاسو دغه یو پته ده نو هغه به ورکړئ که ستاسو جدا نو جدا پته چې دا بیا تاسو لاندې هم لیکلی شئ خو زموږ دا ټوله یو وی نو موږ به په دې خانه کې چې دی په دې کې به نښه وکړو لکه له پاس دا نښه چې ده دغه کې به وکړئ نو هغه به ټول معلومات چې دی به دلته ستاسو راشي بیا دلته کې دا بله خانه ده نو دلته کې تاسو ته ستاسو په دغه نمبر باندې وټساپ ته کوم چې تاسو په دې کې ورکړئ نمبر به تاسو ته له پاس شو کېږي نو په هغې کې به نښه وکړئ نو ستاسو د وټساپ نمبر چې دی هغه به راشي او ستاسو ایمیل چې دی هغه به لاندې موجودي هغه پکې ورکوي دلته کې بیا لاندې تاسو ته راشي ورپسې وایي د خپل رشته دار پته ورکوي په ایمرجنسي کې هغې ته ضرورت راځي نو دلته کې به تاسو د رشته دار نوم چې دی هغه به ولیکئ او لاندې به رشته ولیکئ که ستاسو ملګری یا ستاسو د تره زوی یا یو ورور یا یو زوی یا دغه شانتې لوري یا یې ښځی نو د هغه ټول هر سره چې دی هغه تاسو په دې کې نښه کولی شئ دا اپشنونه چې دي دا تاسو له درکړي نو په دې کې به تاسو هغه چې دی هغه یو تن به نښه کوي په اردو کې دی نو ښه صفا پې هر سړی چې دی دا پوهېدی یم چې نو دلته کې تاسو له دا ټول درکړي دي نو ته به کم نښه کوې هغه به پکې نښه کوې او د هغې کس د موبایل نمبر چې دی دا به هم دلته ورکړې لکه د کم کس چې دغه ته ورکړو نو د هغه د موبایل نمبر به تاسو لاندې ولیکئ ځکه دا په ایمرجنسي کې چې دی
په دې ته به ضرورت راځي. نو دغه هر سره چې دي دغه څنګه تاسو ورکړل نو لاندې بیا تاسو ته هغه شنه پټ او سپین لیکل ښکارېږي هغه به تاسو د ځان سره ووایي دغه شانتې چې څنګه هغه تاسو ووایي نو تاسو به دې مخته راشئ چې دې مخته راغلل دلته کې تاسو ته خپل تعلیم چې دا به دې کې یو ځای کوي که ستاسو تعلیم نو تعلیم پکې ایډ ایجوکیشن لیکل له پاسه را شنه پټ او سپین لیکل دغه والا شي که نه دلته کې تاسو دا سکپ کولی هم شئ لکه سیو اینډ کنټینیو چې لیکلی دی دا هم والا شي او له پاس دا بره ځای نه هم سکپ کولی شئ موږ دغه سکپ کو نو دلته کې خپله پیشه ولیکئ ستاسو چې کم کاري نو خپل کار پکې لیکلی شي دغه خانه چې وایي ټول کارونه په دې کې موجود دی چې ستاسو سې کته لیبرې کته ډریورې کته استاد یې کته هر څه نو هغه به دې ځای کې چې دی به ته نښه کړې څنګه دی هغه نښه کړله لا په کوم نښه کولی شي که نه نښه کوې نو دغه شانتې سیو اینډ کنټینیو چې دی دا به له ځان سره دوباره ووایي چې دغه څنګه ووالل نو دلته کې چې دی بیا به دلته کې خپله تجربه چې دغه په کوم دغه کولی شي خو موږ به دغه بیا ووایو چې څنګه دا ووالل نو دلته کې سټارټ لرنینګ لیکلی دی د دغه ځای نه ته بیا هغه سرټیفیکیټ چې دی دا ته شروع کولی هم شي او بس په دې طریقه دا اکاونټ ته ځان په دې طریقې سره تاسو په دې اپلیکیشن کې اکاونټ جوړولی شئ او د دې نه وروسته بیا تاسو د سرټیفیکیټ لپاره اپلای کولی شئ خو کوم کس چې ځان له اکاونټ جوړ کړی نو هغه پې سرټیفیکیټ جوړولی شي بل کس پې نشي جوړولی که تاسو بل کس له جوړوئ نو هغه له به هم په دې طریقه اکاونټ جوړوئ او بیا به هغه له په دې کې سرټیفیکیټ جوړوئ که طریقه نه درځي او تاسو کمنټس وکړو نو زه به په سرټیفیکیټ باندې چې دی هم جدا ویډیو راوړم چې هغه تاسو په کومه طریقه کولی شئ ځکه په هغې باندې 3-4 ګنټې یا 5 ګنټو پورې ټایم چې دی دا لګي چې په اولنۍ پیره کې شپږ 2 ګنټې چې دی په دې باندې لګي نو انشاءالله په هغې به له زه ویډیو چې دا هغه به لازم جوړه کړم